बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद लरम چې تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مازوګ به دوستانو چرڅه د ډیره زیاته شرمناک واقعه مختشوي ده الګ اورجینې په غیرت په نوم باندې قتل شوی ده. دنه مخکې یو داسې شرمناک واقعه مختشوي ده بلار ظالم خپل سکه د شپږو کلو لور ډیره زیاتې بې رحمۍ سره قتل کړی و. دوستانو د الګ اورجینې سکار کولو چې دوی دومره په دردې سره قتل کړ. دوستانو د باره کې ټول اهم معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول اهم معلومات باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان ستر اخره پرې وګورئ او چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دي هغه دې موږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړئ ټلې نشان دی وای تاکي موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سم ملاشي. دوستانو د الګ اورجینې الله پاک پیدا کړی دي او قدرتي دوی کې کشش وی یو بل څنګه چې پوزټیو او نیگیټیو چې دا هغه کې عموما اټریکشن وی پوزټیو چې دی هغه اس کلا یو طرف ته نه اټریکټ کی دا چې الله پاک جنې او الګ هم پیدا کړی دي اټریکشن وی ځکه اسلام یو عمر یو حد مقرر کړو چې شریعت حساب سره چې کله ها الګ اورجینې دی عمر ته ورسیږي نو دوی واده وکي دې کې سم ممانعت نشته چې مونږ پویګو چې مونږ الګ یا مونږ خور لور چې دا هغه د عمر ته رسیدلې ده مونږ ته پکاره ده چې هغه واده وکړو دې کې هغه څه غلطي نه وي چې کله مونږ ټیم خبره ډیره زیاته واړو نو هغه چې کوم هارمونیک چینجز دی هغه کې هغه باندې هغه چیز اثر انداز کیږي او انسان چې دا هغه یو چیز چې ډیر خطرناک ده هغه ته شیطان ویل شي او شیطان ته لار څوک ورکوي شیطان ته لار مونږ نفس ورکوي دا نفس مونږ کې د حد پورې بیا ضرورت نه زیات مونږ تانګ چې مونږ داسې غلط کار ته ودنګو. دوستانو مونږ ته پکار چې کله مونږ خور لور زوی چې کله د حد ته ورسیږي چې 18 سالو ته ورسیږي 13 کالو ته ورسیږي نو مونږ ته پکار ده هغه مونږ واده وکړو. نن د چینه او الګ په غلط کې کار باندې گیر شو او د چینه کور ولا چې دی د الګ اورجینې په موقع باندې موږ خپل جنې پرې شول چې الګ هغه کور ته را وخت نه هغه پرې قتل ولې هغه غیرت دی خبره اجازه نه ورکول. دوستانو جنې اس کله غلط نه وي الګ ټول غلطي چې دا هغه په الګ کې وي جنې اس کله غلط نه وي هغه څخه شیطانان زیات دي هغه په قابو کول چې خدا الګ چې دا هغه جنې دی حد پر خپل محبت کې ګیره کې چې هغه باندې آر یو کار چې دا هغه اومانی. دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ. والسلام.